بالکل دا وخت موجود یم عمر بیان کې چې کله بل ورځ کومه واقعه شوې ده د اشفاق او اشراق د هغې په حجره کې موجود یو. دلته موږ سره رشتې دار هم موجود دی، هغه سره خبرې کوو. دا راته ووایه چې دا ستاسو په رشته کې څه لګېده او دا واقعه څه وشوه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې کوم یو اشراق و دا مې د ماما دی او دا شهاب چې کوم و دا مې د تور دی. جی دا واقعه څنګه وشو؟ تا ته څنګه پته ولګېده؟ جی بس دا داسې کار و چې دا 4 بجې وې چې ما ته فون رنګ وشو، زه بل ځای وم که نه، چې ما ته رنګ وشو وایي یاره دا پولیس راغلی او پولیس په وردۍ کې پولیس وردي وه. موږ ورته ګیټ په لاک وو، بیا موږ کور کې یرغمال کړو، یوې کمرې کې بندې کړې زنانه، نو بیرون یې ترې واخېستله، بوډۍ ښځې مې پکې ډیکې میکې ورکړې، یوې کمرې کې بندې کړې، یوه کمره یې چک کړه او دا زموږ 2 کسان او دا دواړه یې د کمرې نه راپاڅول او روان یې کړل، بار ته یې وویستله. داسې یو 10-15 قدمه پس باندې چې 15 قدمه پس هلته بیا وویشتله، چې هلته یې وویشتل بیا په خوشحالۍ ډزې بیا وکړې هلته کې بیا 20 منټه او 15 بجې وې چې دا د دې نمبر نه راته کال رالو او د دې نمبر نه راته کال رالو، وایي یاره خوشحاله یې که خفه یې کور کې به غم شته او که نشته. ما ورته ویل ته څوک یې؟ وایي موږ هغه یو چې هغه وختي پولیس وردۍ کې دې راغلي وو او هغه کسان مو دله ویچت کړل او هلته مو دله مړه کړل، دا موږ هغه کسان یو. تاسو دعوه په چا کړې ده؟ پولیس څه وایي؟ بس پولیس نه مو دا مطالبه چې موږ سره د انصاف وشي او پولیس ته څو ځل بیا راته ریګونه وکړل چې موږ باندې چاپه کوم، څوک را باندې چاپه نه وایي، دا چاپه نه وایي، کسان مو دله مړه کړل، پولیس هم نه راځي. پولیس کې نه دا چاپه والي ده او نه نه یې لاس راوړي، نه یې سامان راوړی، نه یې پکې ملشن ګیر کړی ده. او بل دا چې دا خلک سر ډېر دغه دي، دا ډېر ګندګي خلک دي، دا د اختر زمان دي، خورشید او افسر دی، دا دغه ګروپ دی. زموږ په کلي کې ټول خلک تنګ دي، قبضه ګروپ دي، منشیات فروش دي او چرسونه خرڅوي. زه به ورته یوه اډه وښیم، ما سره د پولیسو یو ځای شي ګاډي کې مې لیکلي، زه به ورته یوه اډه وښیم چې دا اډه د چرسو ده، دا د هولډرو ده، د دې خلکو نه ځمکې نیولي دي او اجرتیان قاتل هم دي، دنیا دعوي دي، اوس هم 15 دعوي دي په 302. خو زما په خبرې مې یقین نه وي، ته ورموت هغه شته دی کې د معلوماتو کې 6 دعوي دي اوس هم، او اجرتیان هم دي او قبضه مافیا هم دي او بتخور هم دي، ټولو خلکو نه کلنګونه اخلي، بس په دغې باندې ځان ساتي. تاسو راپورټ درج کړی؟ او راپورټ مو درج کړی دی. پولیس څه وایي؟ بس پولیس وایي چې نن وایو که چا په وایو، سبا که چا په وایو، تر نن ساعته پورې رسپانس میلاو نه شو، نه ته کارکردګي، نه ته څوک ونیوله، نه ته چېرته سامان وامان راوړ. د دې یو هلک اوس واده و، بس سبا نن به ډولۍ وه، انشاءالله نن به ډولۍ وه. څه مطالبه کوو؟ بس CCP صاحب نه اپریشن صاحب نه دا مطالبه چې موږ سره د انصاف وکړي او زموږ د تپوس وکړلی شي او آیا سبا بیا موږ باندې سبا بیا دغه رنګ شپې پولیس راشي او چاپه به راباندې ووایي. پولیس ولې راځي؟ تاسو دښمني لرئ؟ پرچې دي درباندې څه چل دی؟ پولیس ځکه راځي چې د دې خلکو بلا دغه دي دښمنۍ نه دي، دا خو هر څه تاسو ته ما وویلې بلا دښمنۍ دي، موږ سره تو تو مې شي معمولي خبره وه، نه پس راله بیا ځمکې راله بندې کړي، ځمکې راله بندې کړي، دې خلکو بس بیا ول دا کسان ول چا وویشتل، بل چا ول وویشتل، زموږ په دودو کې مې چېرته بل ځای کې ول ویشتي دي چې هغه چا ول وویشتل. دا زما والد صاحب دی، بوډا سړی دی، او بل مې د ترور دی چې کوم مړ شو د ده پلار دی، هغه هم بوډا سړی دی، پای دعوې وکړي 70 سال عمر دی، هغه یې دعوې وکړي زما وروڼو باندې دعوې وکړي، بې ګناه دعوې راباندې وکړي او د هغې اوس موږ د زورې دا وویستو چې دا واړه ماشومان دي، د 60 کالو ملا نه وي، یو د 60 کالو یو د 13 کالو، او دا موږ اوس د څه بس بېدردۍ سره ډېر زیاتې بېدردۍ سره وژلي دي چې د کټوم نه موږ په خپله هم نه دي کتلي. تاسو چې دا یو شی تاسو ضمانتونه کړي دي که نه خلک دننه دي چاپې ولې وړي؟ چاپې ځکه وایي چې زموږ خو یو کس ګیر کړی دی، چې کوم ګیر کړی دی هغه خو بس جیل کې دی، او دا بل چې کوم دی دا کور والدا والا خو سعودي کې دی، خو نشته او هسې بسې په کابل وو، هسې بسې دا کسان چې کوم وروسته دا یو ځل یې بوتل پولیس، بیا یې بوتل څلورم ځل یې و، دا په څلورم ځل باندې دا اوس دا دښمن راړو نه دی نه پیدا واته چې دا دواړه هلکان کور کې یوازې دي، چې کوم باندې دعوه دا خو یولې دا خو بل ځای کور کې اوس نشته، اوس هماغه تنګۍ هسې بسې راباندې چاپې وایي. مطالبه به څه کړي؟ مطالبه دا ده چې سر دې بس CCP صاحب نه مو دغه ده چې CCP صاحب دې راته انصاف وکړي، CCP اپریشن صاحب سره د دې خبرې زموږ نوټس والي، موږ ډېر غریبان خلک یو، زموږ دې د کلي کې تپوس وکړي او د دې خلکو دې موږ اصل نه ملکان یو او موږ چا سره بیخي د توتو مې جنګ هم نه دی کړی او دې خلکو ټول کلی ته تنګ دی او ټول خلک یې په لړزان کړي، تعلیمونه شته، د دې راته نه چا تعلیم وکړو، ماشومان مستقبل تباه دی. که چېرې پولیس انویسټیګیشن وکړي او ګناهګار تاسو وکړئ بیا بس چې ګناهګار موږ وکړو بس بیا موږ ګناهګار بیا د موږ سر دي حکومت څه وایي به بیا موږ منو، CCP صاحب څه وایي او زموږ افسران څه وایي هغه هر څه به بیا موږ منو. جی بیبي دا راته ووایه چې دا واقعه څنګه وشو، څه حقیقت ووایه. موږ وډو موږ په کور حمله شوه، موږ پولیس والا یو، ورونه لرې کوي، چاته مو ور لرې کړو، څوک په دیوالونو راوختله، د پولیس وردۍ یې اچولې وه، د پولیسانو بوټان یې اچولي وو، یا ټولې ګوټې ته دننه ور لړي کړو، ټول یې وویل بې عزتي یې له وکړه، دوپټې یې له لړي کړې، موبایلونه یې رانه واخیستل، دا ماشومان یې له وویلل، په کوټې نه دوه هلکان پراته وو، شهاب اشراق هغه یې رانه اوچت کړل، ورکوټي له لا وویلل، هغه یې رانه اوچت کړل، هغه یې رانه وویستو، موږ ته سیورونه کونجي کړو، هر څه یې له مات کړل، ډېره بې عزتي یې له وکړه، موږ بس انصاف غواړو چې CCP ته ووایئ چې نه انصاف وکړي. دا هلکان چې کوم وفات شوي دي دا رشتې کې ستا څه کېده؟ یو مې ورور ده، یو مې ماما زوی ده.
یې ضرور ده اشراق یې ضرور ده شخاب ما دا ټایم څو تقریبا نسی ته یاد دي ټایم څو د دې در 3 بجې به وي رڼاګانې وي او بلپونه بلو ما پېژندل دي ټوله ټول پیژنې دا بیا څومره مو د ټایم پس وویشتل 10 منټه پاسه څلور وي چې بیا ولګېدل بس بیا مې وي چې پولیس په ورده کې له وویشتل هسې نه چې پولیس پې کړي وي سره ګوته یې ورسره کړي وي خو دښمن له ګوتو کې ویر کړي وي نو دا دلته نږدې وویشتل تاسو د دې واورېدې که نه بل ځای یې راوړې نږدې وویشتل د کور شاته مو نږدې ډزې وشوې بیا ساعت پس د خوشحالۍ ډزې یو کې جاجرې رالګولې تاسو ته بیا څنګه پته ولګېد چې دا هلکان یې وویشتل بیا راته رنګ وکړو په خپله چې زه دا یم ولاړ شه اوس کور ګوره چې تاسو ګوره څه حال ده څه مطالبه مطالبه څه کې څه به وایي سی سی پي او دا ده بس مې دا درخواست چې مې انصاف وکړي د هلکان واده کړي خو غیر واده غیر واده اوس واده نن دې ډولۍ وه تاسو لږ انصاف وکړئ چې مې سره ظلم شوی ده مې سره ډېر زیاتی شوی ده او داسې ویشتي دي چې د کتو لایق نه دي انصاف وکړئ سی سی پي او ته وایئ تاسو انصاف وکړئ چې مې به داسې ویل بوینیه ډېر ظلم یې کړی ده ډېر زوروی دي نو چې تپوس وکولی شئ چې دی څنګه خلک دي دی څنګه خلک دي صحیح شو دی نو داسې له ویشتي دي په داسې مرګ یې مړه کړي دي چې د کتو لایق نه دي مې ته یې نه دي شوي تر دې خلک خو پرېږده چې زه یې خپله خورم او د ما دې سترګو ورته تېر شوله او په دیوالونو به راوشتل او د پولیس وردي وای پولیسو یا پولیسان یو یا که هغې نه وړاندې چاپۍ والا پولیس یا نن به 2 پولیس وي او تاسو د دا انصاف ته چې مې باندې شپې چاپۍ ختمې کوي او که پولیس وي که ورته چې یو به پرې ډز کوي مې به وایي مې دښمن ده بس دا انصاف وکړئ دا غواړم زه چې په مې چاپۍ ختمې مې ته ډېره خطره ده وکړي چې په مې چاپۍ نه وایي د مې سړو ته خطره ده ما نه دي منل شوي پرون مې ورته وویل اوس مې ومنل چې سړي له مړه کل په کور راوختل چې په مې شپې چاپۍ مه وایئ نه وایئ خو ما یې نه منل پولیس ورته چڼه ونه کړو چې پولیس ته به مې وي هغه به چڼه ونه کولو بیبي د پولیس د کارکردګۍ نه مطمئن یې تاله به انصاف درکړي نه پرون 11 ځل لاړم نو خپله وردي به کې ولیکئ خپله وردي یې نه لیکله دوی وروڼو پسې مې دوی پلار پسې مې دوی سړو پسې مې ګرځو دوی دښمن د لاسه مې کور نه نشي راوتی مې ښځې ارته کوي زه په خپله ګرځم زه ماشومه وړکې یم زه په خپله ګرځم د دوی دپاره چې مې دا سړي نقصان ونه کړي او مکه د پولیس د لاسه د ما نن ورور د ماما زوی مړه دي تاسو انصاف وکړئ چې لږ مدد خو ورسره څه وکړئ که نه دا چاپېره باندې ختمې کوئ بس بیا به یې د رمې په خزانه ویولو که پولیس وي که ورته چې وي بس مې او ډار شو او دوی زورور له الله سزا ورکړي تاسو بس انصاف وکړئ